درشمی سپاره کی و سورت سوره زلزال ناطقه پروردگار متعال در سوره کی ارشاد کی اذا زلزلت الارض زلزالها یاد که آغا وقت صدقی زمکی بانده به زلزله رسی و زلزالها شدت سره بوی. قرآن مجید کی دوار ٹکی دی یو ایز دے یو ایزا دے. ایز مزی سیغی دا پارا دے یعنی واقعات سے شوی بی تیر شوی واقعات بی مثلا کا موسیٰ علیہ السلام واقعات دے ابراہیم علیہ السلام واقعات دے دی دا پارا لفظ ایز رلسی so یاد که ده موسیٰ واقعات یاد که ده ابراہیم علیہ السلام واقعات یاد که ده حضرت آدم داستان که بیا اینده ده پارا بی اگر ده پارا بیا ایزا رلسی so یاد که و زمانه روانه ده زلزلت الارض اسمکی بنده بیوا شدت سر زلزله بی کسی یو دا زلزلی دی چمی کسو 2 منٹ یا 5 منٹ باغای وی مخصوص علاقی کی بی یہ فیکی مسئلہ دا دے چیوی علاقی کی زلزلہ دے بلزوی کی نشتا دے سبزوی کی دے ماغوی بلنس کری ابالی علاقی بنده واجب اس پر میں کی ورشی ٹل کی سشوک دیا ونی نہ دے ورشی ماغی علاقی دا پارت دے انسان اندازہ والے گئی چدا ایوی ٹکڑی بندے کام ٹیمہ پورے یا 3 منٹ یا 2 منٹ یہ بات زلزلہ رسی سورہ انسان بودے ڈور کی نہیں کبھی بندے سے زلزلہ بھی سٹول اسمک لپیٹ کی خلی نو معلوم خبر ہے زدہ ایدی بیشدہ زیادت ہے خدا زلزال ہٹا کی چورستہ سے لگا لیتے دوی دغی خبری نورا تاکید کئی ٹھیکتیائی کئی زدہ اون زلزلہ تصور نہ کرو ازاکی مفیقی کی زلزلے سے فوراً بعد المست ہے کہ صدای وفیقی مسئلہ دے میاشت سر تاندروانی سی یا مرستر کا تو که بعد که الموز وکوا که زینیت سے کواش کوئی زلزلے والا داشته نده دو مغٹیم کی کئی که شپی 2 بجی بیا تا دوائی زنازی لسبیل کم نداناوش گنانگور شو که یو سڑے تا سلام وکی تا بکوال مغٹیم کم تا علیک السلام که سلام موز وکی زوابی سبیل بکی تو نشو نا زلزلے الموز مغٹیم کی تے یو شروعی یو څنګه خادم شي انسان په کار ته زلزلې الموزو کی ورسه د کواغو کازوی نشته بیا اصل مستحب ده خو انسان ګناهګار شو البته هغه سړی ګناهګار نه کیږي چې خبر نه وي شپې خو بیا ولی سبیل شو دولت زلزلات ایدی بیا کازو نشته خو جان گرهن و سورج گرهن څخه ده ایدی بیا کازو شته خدا الموز علی د پاره ده چې نه دا زلزلے یو ڈور یو خوف انسان بولنے کی یو مثلا پختو کی موتے دور باد ورسی آغا باد ساغا تو وڈر کی یو خوف دنے کی نبی ایدیال مشتاد ہے در غزی کی بیدے ایزا زلزل ایزا یاد کوئی سے واقع روان دے تاکہ ما طرف دے اشارہ دے چطول اسمان کا بلا پیٹ کی دے زلزلے خو زلزالها شدت سره ہوئی بلس واخرجت الارض اثقالها زمکت بیان کرچے کئی یو خو زلزلی لپیٹ کی یو دا سورا کا سون ڈیڈ باڈی دی سورا کا سون خاکشی دا بطولا بہار تا شرڈی زمکت ورزری دی زنہ علماء دائی سمعادین مخازین چچے زمکی کی طولا بہار روزی کفار یو آغا دنیا پارس کا سون بو وی چو ای کوش دا خزانی ملوستا رغلی بے یو مانوی دو دے یو مانوی صدقی کا مانو دے آغا دا دے سنا واخرجت الارض اثقالها اثقال یعنی بوج زمکا بو بوجونا وزنشین بہاتا برزی اینا مرادی مردی مردگان عربی گریمر سرد دسینا درغلی واخرجت الارض زمکی نمو مردگان خبالر بسی اشتو دو عیاده ببالی کی زنه کسان بخبلو کبرونا بسیکی و دا بویز مجو خوب نبوسوی داشتا که دیشی اولیاء الهی دا پارا دا استلاوی متقیانو دا پارا بی دغی ای که دیشی نگی و اخرجت الارض دا مڑی بزمکی بحار تا برزوی
دا انسان حیثیت دی. هغه ایمو تکبر، ایمو غټې غټې خبرې، دلته ځمکه موږ سره داسې سلوک کوي. وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. انسان به دا وایي چې اوس ځمکې چېرته شوي دي، دا څه کوي؟ یومئذ تحدث اخبارها، هغه ورځ دی چې ځمکه به خبرې کوي. ځمکه به خبرې کوي. انسان به دا ورته وایي چې دا تونې چېر شوي ده، د څه یایي ته؟ بأن ربک اوحی لها. او انسان نن دغې ځمکې باندې ما وحي کړی دی. که څه وحي څو قسمونه دي مثلا. یو وحي به معنی رسالت دی چې هغه صرف رسول الله انبیاو ته کېږي. یو وحي به معنی الهام دی چې هغه یو متقي انسان ته کېدای شي. ضروري څنګه پیغمبر وي. مریم بیبي ته وحي کېده الهام شکل کې. موسی علیه السلام مور به هغه ته کېدله الهام شکل کې. ورمن زهرا ته محدثان یایي چې ملایکو څخه خبرې کولې. دا یو متقي انسان که دغو مقاماتو ته ورسېږي، روایاتو کې شته که انسان ګناهانو نه کنټرول حاصل کو، نفس سایکل کړلو بعیده نه دی چې ملایکې ورسره مصافحه وکړي، ویاکسي دیدار ورته نصیب شي. دا امکان لري. یو وحي به معنی غریزه دی. قرآن کې دا لفظ وحي هغه ته راغلی دی، د بګینو والا غلاوزو ته راغلی دی چې ما بګینو والا غلاوزو ته وحي وکړه چې غرو کې ځان ته کورونه جوړ کړئ. یعنی یو شعور مو ویل کو، یوه غریزه مو ویل کړه. دغې معنو سره شته. دغې معنو سره میږیو ته شاملېدای شي، نورو حیواناتو ته شاملېدای شي. داسې امیر المؤمنین 28 سفر باندې چې رسول الله وفات و، چې دا جمله استعمال کا چې تا واجینه تا وفات واجینه ایمو اسمان سره د وحي والا رابطه کړ شوه. دینه مراد کومه وحي دی؟ د رسالت والا دی، نه الهام والا. الهام وزک ډېر متقیان پرهیزګار انسان دي، ژبې باندې حکمت والا خبرې کوي. چې وجه نه الهام واجینه. حضرت لقمان علیه السلام پیغمبر نه و، نبی نه و، خو هغه خبرې دوره وزني وي، دوره الهام نه ډاکې وي. چې لقمان په باره کې سورایا راغله و د لقمان خبرې خدای آیې شکل کې راوستولې. پس دا امکان لري. هغه نه یوه وحي د ځمکې والا دی. څو انسان ته دغې خبرې ته حیران وي چې ځمکه ولې خبرې کوي. ما ورته ویلي دي چې خبرې وکړه. چا ورته ویلي دي؟ ما خدای ورته ویلي چې نن خبرې ته وکړه. بیګا پورې دوی خبرې کولې، نن ځمکې ته خبرې وکړه. خو څه ته خبرې وکړه؟ چې دوی چیک کول. دغې ځمکې باندې دوی چیک کول دا وایه. فقهي مسله دی، روایاتو کې شته چې یو ځای کې لمونځ مه کوه. مثلا جومات ته همدا مسجد کې کله مانځ کې، کله بارې غوړي، کله کوز طرف ته، مختلفو سایډو کې یا کور کې انسان دا شی دی. یوه وجه دا دی چې ځمکې هره ټوکړه ورځې قیامت ګواهي کوي چې دې مونږ لمونځ کړی دی. عام ځمکې کې کور کې بیا داسې یو ځای کې نه، مختلفو ځایو کې انسان لمونځ کوي. تو دا چې ځمکې ټوکړې انسان باندې شی وکړي، ګواهي وکړي. مولا امیر المؤمنین چې کله بیت المال ته پیسې راغللې او چې بیا یې عدالت سره ټولو باندې تقسیم کړلې، نو خپله به امیر المؤمنین بیت المال کمرې کې جرو هم علي علیه السلام خپله ویله. نو بیا به ځمکې ته دا خبره وکړه، 2 رکعته لمونځ به وکړو او ځمکې ته به داسې ویله، او ځمکې ورځې قیامت علي نه ګواهي وکړه چې عدالت څخه دا کمره ډاکه کړه، عدالت څخه خالي کړله. یعنی شو سماو بینصافي نه دی کړی. ورځې قیامت ته مونږ بیا دا ګواهي وکړه. یعنی ځمکه ګواهي کوي، ځمکه شهادت ګواه دی انسان باندې. او ژبه د انسان چې کار نه کوي. ختم قرآن کې دی، ختم علی قلوبهم ټکی راغلی دی، السنتهم چې انسان ژبې باندې به یو مهر وي. مهر دا چې ته خبرې مه کوه. نن به ځمکه یې چې تو شی کړی دی. پس صحیح دی، زه به دروازه ځان سپان کوم، موږ چوک نه کسي، خو یو چوک شته چې هغه مو کسي. دا ګواهي به واورېزه کېږي. نن چې یوه ښکلې جمله سوشل میډیا ته یې کړې وه چې نورو عملونو دپاره فرشته ما جوړې که څه پوسه ته ولینځي، څه پلانکای ده دا کوي، پلانکای ده دا کوي. لږ دا وکړه چې دوی ملایکې ته باندې عشق وکړي.
هغه دا ته مبارک عملونه لیکي خوبات پس د ازمکه د قضا سے در زبان کو کا ستیا روی د ازمکه مونی کو هی کی صدا کوری کر لیتے سورہ خوشبان کوي سهار ازمکه دی باندې د خوبه او د خوالي کو هی وکی دلته عجزی کړي وا دلته مومن سمادات وکړو دلته غریب سمادات وکړو دلته ښه خبره وکړه دلته دوه مومنانو منځ کې جګړه وا دي شکړه جګړه په مینه محبت بدل کړه کله دې په الټا وي دلته دا کو نو دلته دا سلامو کو دلته په پیغام وړاوله دلته بلته وی کې شتنه ولا خبره وکړه دا کشیدی دا شه الټا کوی په مشهور شي یوم اذن تحدث اخبارها یاد وسطو قیامت ریزی بزمکی خبری کوي بان ربک وحالها یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم هغه ورځ ده چې ټولی ټولی ورپسیږي بیلا بیلا ورپسیږي پراګندا بوي جدا جدا ورپسیږي چی د پارا ورپسوي لیروا اعمالهم سبق شي څه شی مکړی دي که صحیح ولې رسېږي سپایره ټاند ته یې څو خدای د عمل نامه دا کارونه کړی دوی اشتو قرآن کې دی مبارک یا شته په عمل نامه فیلوس کې ملويږي چې په چپیلوس کې ملويږي یو دا شنه ده لیورو مانو ده څه وایسا ته د شي شي کړی دي وکسا دا سکرین باندې وکسا دا مجسمه وکسا مسره یو باسته علم کلام کې قرآن ای دی حواله سره شته څو یو اعمال مجسم کې دای شي کنه شي کېده د علماء باسته او اثبات رسیدلی څه مطلب څه کېدای شي مثلا تویل سبحان ربی العظیم و بحمده دا سر بدنه ویلا دا مجسم کیږي نور شکل کی دا مقام المستوسو کو دا مجسم کیږي دی مقابله کې خدا نه خصوصا د زیاد وکړل سپګل بوزو خپل استعمال دا ما اس دا وشو دا مجسم کیږي دا وجود کې راځي هډیر هیبات شکل کې راځي چې قرآنی ویبل یای کیای صدا بعد اعمال څکله مجسم شي تود لو ان بینها و بینه امدا بعید دا سړی بارمون وکي چې خدای دا مونږ اوریا دا مونږ شي اوریا مثلا شولې درکو یو کاش ته ته خپه ده چې ایدی مثلا مېدی مثلا ده یو غوخ مثلا ده خلیلې باد بوځي تو سبق او شو ګوډي کې سکینی سیټ کې بسکینی ایتا موسک بوله گئی خو بیا یو تکلیف ده درسای چیز پیازو پر یو وګو پر جمعه ما سویلی ته خورینه به تکلیف رسي خو یو ایوی غنټې د پاره یو 2 غنټو د پاره یو باوریز یو نیمه وريز ز هغه سړی برداشت نشم کوي چې هغه خورینه به بيخيږي ځکه شرک کې نه بیا ز هغه عمل نماز ته ویلي جوړاوم چې هغه باوریز قیامت مو سره وي بزرګونو کولو مو سره تود حدیث نه دی آیا تود لو ان بینه و بینه امدا بعید خدایا مونږ وریا دا ډیر بدوي کوي ته کوته ته اعمال ده ټول عمر زندگی ته تربیه وسکړه ټول عمر ته زندگی بد احداث سره کړی وادي وکي به عمل نه وکړي ټول عمر ته زندگی فریب سره کړی ده ټول عمر ته زندگی دو مانس کی پیغام راولی سره کړی ده ټول عمر ته زندگی ګناهونی کبیره او سره کړی ده پس ته اعمال ته کته اورې کته تو سوي خالق ټول وسعي ليروا اعمالهم سمک خپل عملونه وکسي خدای د ورځې قیامت ډېر سنگینه ورځ دی مو حیا وساتل کی 50,000 سال دی ډېر سخت سنگینه ده فما يعمل د فیض کوم رغلې دي دو نتیجه خی چې د کومي خبره خدای ورکی چې زلزلہ برسي زمکه به خبرې کوي مړی به بهر ورشي اغنى بعد فمن يعمل نتيجة إلى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه چوکا ذره برابر نیک کار کړه دے یو کوي دي تو بولی سے قیامت کسی یارا یعنی کسی بھی نسب بایریټن دوی ته د خپل کسي چې دای مو لکای کو مثلا
شپې تیاره وه لارې کې یو کوڼی و مودین یاد سره لرې کړلو څه بل کوټې ور ونه شي مودین یاد سره و څه چوک دغې تیږې باندې ونه ورسېږي نیت مه ښه دا به ورېځې قیامت ته ښایي چې تو دا ښه کور کړی دی دا ذرې برابر تیاره دی دیتا اسکرین دیتا سی سی ټي کیمرو ضرورت نشته دیتا دغې خبرې ضرورت نشته چې ته خلکو ته سبا وایې چې بېګا ما یو ښه کار وکړو سره ما یو خدای شته هغه ته دا پاته دی هغه د کسې ده شوي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چا ذرې برابر نیک کار کړی ده به ورځې قیامت کسي نه څومره سکون دی د غیایي کې څومره اطمینان دی د غیایي کې څومره انسان ته پروردگار متعال دا یو ډډګیرنه ورکوي چې تا یو ښه کار زه نه ضایع کوم بلې هغې کې وایي ان الله لا یضیع اجر المحسنین قرآن یایي چا څه نیک کار کړی دی زه نه ضایع کوم زه یې ورکوم کسې بندګانو کې یو کار شته لاس کاله دېرش کاله به ورسره مدد وکړي دفترو کې خونو کې ورسره خوارۍ وکړه څه وکړه بیا لاس کاله بعد هېڅ څه تا نه پېژنده مغه زوی سي خوارۍ وکړه مغه یې څه څه تا نه پېژنده مغه ملګری دی څه لاس دېرش کاله تا هغه نه قرباني کړي هغه یې څه زه نه یم خبر تا چی کړي دي اما دا خدای دی چې هغه یې څه زه یې تا یو عمله نه ضایع کوم یو ځای لري ته ویلې لري کړي یوه ښه خبره ته ویلې نه وي کړي یو ښه قدم ته ویلې نه وي ښه حتی نن ورځ د مولای رضا علیه السلام شهادت ورځ د عظیم امام رضا علیه السلام یایي چې هغه کسان چې خدای عبادت کوي هغه کسان چې د الله اطاعت کوي هغه کسان چې نیک دي ته هغه شی نه یې خو یې تا سره مینه دی داسې کسانو سره تو ته به اطاعت ولا ثواب وایي مینوي دور اسانه دی یعنی زه هغوی غوندې نه یو کس دی تهجد لمونځ کوي خو ما نه ګران دی ما ورسره مینه ده یو کس دی کلي کې ښه کار کوي پال جوړوي سکول جوړوي ما ورسره مینه دی یک ثواب ورته ما دا ثواب مینوي چونکې نیت به ښه دی ځکه چې مؤمن نیت عمل نه ښه دی عمل کې ریا راتلی شي خو نیت کې نه شي راتلی انسان په کولی ښه نیت لري ځکه چې صرف عمل نه فکر باندې کوشش وکړه چې بد سوچونه مه کوه که څه بد سوچ نه ګناه نشي دی کولی ما یو بد سوچ وکړو د ګناه والا سوچ مې تېر شو ګناه نشي دی کولی خو اثر یې بد دی هغه نه ښه سوچ انسان وکړي ښه فکر انسان وکړي هم ثوابونه میلویږي هم روح سره نوراني کېږي نورانیت میلویږي انسان ته حضرت عیسی علیه السلام خپلو پیروکارو ته وویل چې آدمو ملګرو آدمو پیروکارو ای حواریون د ما ورور حضرت موسی علیه السلام به دا ویله چې ګناهونه مه کوئ ما ورور حضرت موسی علیه السلام به دا ویله چې ګناهونه مه کوئ خو زه حضرت عیسی مسیح تاسو ته دا نه یم چې ګناه مه کوئ ګناه سوچ هم مه کوئ سوچ یې مه کوئ چې دا ګناه مو کړي وي ویلي بیا عیسی علیه السلام مثال ورکړي چې یو کور کې که لوګی دی خونه نسي ځای لوګی خو رنګ خربوي دغونه جوړوي ګناه والا سوچ لیکای نشي دته ملایکې نه لیکي خو نه ذهن خربوي مثلا انتقام جذبه دا یوه ګناه دی دغه نه به دا انتقام دغه به داسې څه ورکوم دا انسان ذهن خربوي که دې په ځای دا وایي چې بس پر کوی بخشش دی ښه به اوسه وکړم خیر دې بات وکړه زه اوسه ښه کوم ذهنه نوراني کوي ملایکې ثوابه لیکي ویلي دلته به که ملایکې دغې معنو سره مو واخلو چې زړه روز نه خبر دی که دې خداوند علم دی چې دغه د ثواب لیکه پروردګاره دې خو چې نه دي کړي ویله ته تاسې زړه روز نه خبره انه علیم بذات صدور زه خدای دې زړه روز نه خبر دې نیت ښه و دا اوسه ډېرو کسانو یې چې مو کربلا نه وپاس شولو رندان بډر نه وپاس شو کراچۍ نه وپاس شولو نیت د خالصو ضرور یقین وکړه چې زوارانو کې حساب وي کېدای شي لوړ وي هغه شی به نه وي کېدای شي ریاض نه وشي څه همداسې مذهب وکړو همداسې لمونځونه وکړو همداسې مو زیارت وکړلو د بور ورسې انسان یې د ریو کې پنسو کېږي دې په ځای څه دا نیت کړی و واپس شوي کېدای شي هلته یې لیکلی وي بعیده نه ده درس فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چوکه ذرې برابر ښه کار وکړو د لیکلی شي د حیا شي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره که چا ذرې برابر بد کار وکړو خدایا ورځې قیامت ورته حیا شي موږ د یوه خبره جمع کې ډېره کوو ځینې کسان یې معیار نه کوو څه وي د جنت والا ټکټ یې ورکړي
څوک دی ډېر هغه خدای د اوسېده دی سار غفور رحیم دی دا ټکی ډېر زیات وي سل جلبه هغه سارو غاصب کي چې خدای غفور رحیم دی یتیم حق خوري بیا دین زیراتو ته چې خدای غفور رحیم دی دا یې کوي سویل الموس نه کوي ایمو خیال دی غفور رحیم دی او سړی د ملایون دا وی مارشل دی سړی دی دا ټکی زړه وو او دا خبره په ملونه ده کنه قرآن کې د غفور رحیم ټکی سموي سیملو او د کوم بهاري مو سیملو د علماء سے اسمان به کې فرق ده مو حرام سے ورسته یې غفور رحیم ده قرآن یې ستوبین ورسته غفور رحیم یو څه خبره ده مو کله یایو چې کله ګناه وکړو بیا یې غفور رحیم ده خدای یې ستوبا وکړه بیا غفور رحیم یو انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى زه غفار یم چا د پاره چې توبه یې کړې وي چا د پاره چې ایمان یې راوړی چا د پاره چې بیا نیک عملونه کوي بد عملونه بیا نه کوي ثم اهتدى هدایت یې نه روان دی چې دا څلور پوینټسو کې نه وي زه خو د غفور رحیم نه یم ویلې زونه تاسې فتواونه ورکوئ چې ګناه یې کوو خدای غفور رحیم دی خدای عادل دی از چوره مهربان ده مغور سزا که سخت ده اغا ذربین ده ذربین سبه زرو سے سرویزه که پیغمبر کریم یهی ایاکم والمحقرات للذنوب آخر کو دا گناهانو دا سپک نصیر من کوئی دا گناهانو تا دا مایز دا شید دا گناه ما پلنگای لیا کئی زخو بیا 10% که آنها 50% که ده 90% که ده ویلې پیغمبر به خپل مثال ورکړي څه تاسو خدای چې دا وړي وړي ګناونه انداز سره جوړیږي بیا زارونه شي جوړیږي غار شګونه غار جوړیږي کاترونه سمندر جوړیږي ایبارون لګي کاترې دی خو وبل زیات یو څه جمع کیږي زاري زاري ابي واوري سي دوره انسان پنځو شي چې بیا وروځي نه انسان دا یزید باندې لږ سوچ کله کله خپل او رسول ډیر کاو صدا یزید انا میاشتې مو شکم کېو وکنو دا وخت مو دا نه صدا باد سره مور وی تر او دعا کولې بیا یا باد نه وړو کې چې څو کتاب نه وي ورو په قدم شو ها ایواګونو بلګونو دوچی دی ها یو وخت سره چې د زهرا زوی حسین شهادت کا تلاو دی چا زناو کې دا شی دی طبیعي صدا ګناه واړه دی خو نن به د نفس داسې سلوک دی شي چې بیا کا هزارها ګناهونه به ته هیڅ نه دی باندې حقیقت تو څوک چې ځنه کسانو ته ګناه خبرې کوي مسخري دي سی وایي ویل نه کړی پیغمبر کریم بس کله قرآن آیه مثالي دوی به وایي کې ملوش لګول سبا کې پیغمبر آیه نه وو زونه دره ساخ شو اندي شو سره مولا حسین چې کله خطبه ورکوله د یو بل ته شور جوړ کړي چې مکه حسین خبرې نه وو دا انسان بدعت دی بدوی موافی دا خبره ما مخکې منخلو کې کړي و چې مولا حسین علیه السلام من القفا مخترب نه ذبح نه ده شوی مخترب نه ذبح شوی من القفا څټه طرفه مولا حسین ذبح شوی حیوان مخترب نه ذبح کوو ځکه چې څلور رګونه دي مګر تکلیف ته میلو نشي راک تک تکلیف نه میلوي ځکه چې شپو دوره تیروي چې حیوان ته تکلیف میلو نشي واوال ور سره په کوله څلور رګونه کاټ شي ځنه شالي مو کې ډېر ظلم ته کوي حیواناتو سره شپو پسې څلو څو اور یې ورته دی سلیوی نه وتلې ته حق نه لري څنګه پسته کوي ګناه دی رګونه تکلیف نه رسوي او کوم هغه حیوان څټه طرف حساب کې بیا تکلیف لري ذبح الحسین حسین ذبح شو من القفا دا یو علیږي چې دیواجه چېوه د حسین او د شمر یو بل ته مخ حسین غاک او زو شمریا ځون رحم او کما څه جهنم زه حسین شفاعت کوم تو بابا کې بخل یار خلاص دی څه هور ته مليان خلاص کړي او ته ما خلاص کړي څه هور نه دروازې باندې بتوان نه دی پات
بدوی موفی دا ملعون دسی ننن سخ شو چه دا حسین مخی داو زو شنه شولی نهی تا مخی داو دا حسین علیه السلام دا حسین مخی داو کو ازکه دا کائنات ټوله په حسین میان دی کریم ډېر دی مهربان ډېر دی هیڅ چا یې زړه لګېږي چې جهنم ته لاړ شي خو ځینې کسان په زوره ځان جهنم ته راته بیایي هغه وخت کې د شمر ته زړه خوږېږي چې جهنم ته لاړ نه شي عفو بخشش دروازه ودخل صحیح خدا معلوم څه کوي ته د څه یې زه نه ښه زه نه پوهېږم ته مو د څه یې زه په ولې بیړه وکړم دا شهادت باندې خو بېدبي ما په یوه جمله راته وکړله چې کله حیوانات ذبح کوي یو وارې په پاتې ژبو تېر شي تکلیف میلاویږي حیوان ته دا جملې نه تاسې سوچ نه وي کړی چې کله خورو د تلې زینبیانې پې لاړه وه حسین باندې څو وارې شمر دا خنجر ټیټ کو آس کو څو وارې 12 وارې 12 وارې زهرا سوی حسین دا خنجر کله ټیټ شو کله آس شو یه چه کوفه بازار که ایوان مرسیت سجاد مولا المیسی در غداده زد اخ چا زوایام تا جمله زیاده کوئی زد اخ چا زوایام چه صبرن اغای شهید کو خو صبرن چه مطلب؟ که دوستی درنده نرسی 4 شبیر شو ظلیمان 4 شبیر شو ظلیمان و شدو بیمان مایی تو 4 چه و ایلی نکاولا 4 چه و ایلی بیان کولا دغه وخت یو د ورمنې زینب سره ته سلام کوم یو ورمنې سکینه ته سلام کوم رباب ته څه دا خنجر یالی دو دا سلیمان یالی ته نور صاحب لسونه کیخله باس کوئی بیا واسه وکړلو باس کوئی بیا کې بار وکړلو باس کوئی بیکا سیما وکړلو شهید کیو بابا دې ته پرې کې دا خود ایوان جمله بله جمله کوم بس نور ذکر ته پرېږدم ایش یو وخت داسې راغللو چې د نازنین حسین چې نزې ته یوه خور زینب راغلله یو ورمنه سکینه راغلله خور دا غږ په وکړو خو دا جمله قیامته پورې ما په ویرو سوال درته کوم انت الحسین اخي چې کوم ورور ما پېژندلو هغه ته حسین یې چې کوم حسین ما پېژندلو هغه ته یې ظلم یې دومره زیاتو سره کړی اوس یې یوه خور خپل ورور نه پېژني خو بېدلي موف څه یې وکړلو کله به یو بل ونه لرلو کله به بل بل ونه لرې کړلو خو ورمنه سکینه څه کله بابا ته کېناسته نه یم خبر څه ډېرې ژړو نه بېهوشه شوله یو د ظالم ظلم واجې نه بېهوشه شوله بابا یې څه کله خوب کې ولیدو 3 مرسایې خپلې لور ته وویله یوه مرسایه یې دا ورته وویله چې لور یې شیا ورته داسې وایه چې سړی اوبه شي کوی بیا ما لګېدا ووایي کله د یوه مسافر ذکر وشو لږ بیا مونیا ټوی وکړئ مونیا فریادونه وکړئ دویمه مرسایه یې دا ورته وکړه چې لور یې شیا ورته داسې وایه چې ایمان شهادت یې بسوالی نه وکړو مازدیګر یې دا غږ وکړو چې وسان درته یو شي یو ورې نه څو ورې وسان لاړل خو خبر یې دوستانو حبیب جنازه اوچاته شوه عباس جنازه اوچاته شوله د زهیر جنازه اوچاته شوه د هور جنازه اوچاته شوه یوه د حسین جنازه ده یوه د واړه ددک جنازه ده یو د ورمنې زینب په بچیو جنازې دي یوه د للا قسیم جنازه ده کیدای شي زبان حال به داسې وایم چې حسین به غم کړی وي چې او سلیمانو که ما باندې بدن که ما باندې وسان رسي راده شي خو دا خو ډېر وړوکی دی شپېږو میاشتو دی نازک دی او دوستانو درېیمه مسایه یې څه ورته وکړله شیا ورته داسې وایه چې ای کاش تاسې ما سره لسم ورځې موجود وی زه تاسې ارمان ځکه کوم که تاسې خو ما سوې هرمله دا جرأت نشو کوی څه لنډې کې بیا وړه ددک ته دروند غشی یخی وی جا مې څه فریاد وکړي مظلومه حسین